مسلمانانو ورونو، الله تبارک وتعالی مستا د قهر او د عذاب نه مسلمانان حفاظت کې وساتي. جبرائیل علیه السلام مبارک ته الله په کو فرمایل جبرائیل علیه السلام مبارک لاړ شه او غفلانی ازمکه چې کومه ده په خلکو باندې پټکه غفلانی خلکو باندې زی باندې خلکو باندې عذاب راولا. جبرائیل علیه السلام الله پاک تو فرمایل یا الله غ علاقه کې دستا یو نیک یو بزرگ انسان دی هغه په عذاب کې راولم. الله تبارک وتعالی ورته فرمای جبرائیل علیه السلام لاړ شه او په هغه عذاب کې چې کومه هغه قسم راولا. چې کله جبرائیل علیه السلام په عذاب راوستلو نو هغه نه بعد چې کوم دی جبرائیل علیه السلام الله پاک ته فرمای یا الله دغه بزرګ دغه ولی د استاد سترګو د رب قدر نه فرمانی نه وکړي په دا باندې عذاب سره راوستو. الہ العالمین ورته فرمای جبرائیل علیه السلام په هغه علاقه او په قوم کې ګناه شروع وا ګناه کلیام او دغه بزرګ ولی ورته دمرم نشو ویلای چې د ګناه ماکو او دغه ګنې نه منع شو په خلی باندې مرتاغه امر چې کوم بالمعروف نشو کولای نو دغه وجه نه ما عذاب راوستلو. حاضرینو عذاب د الله تعالی چې کوم ده په ګناهونو وجه نه رسی. د مهاجرینو یو جماعت د صحابه او نبی رسول الله ورته فرمایي 15 قسمه ګناهونه ځان وساتو په کوم کام باندې چې دا 15 قسمه ګناه کې علی الاعلان ښکارا شروع شي الله تعالی عذاب راولي. دا غینه یو نبی رسول الله ورته فرمایي کله چې فحشي عام شي او علی الاعلان شروع شي ښکارا شروع شي کلی عام الله تبارک وتعالی غ کم باندې داسې بیماری راولي چې دغه مخکې سره هغه نمونه چانه اوریدلی او په دغه کم باندې الله تعالی آفات او عذابونه راولي. حاضرینو دغه عذاب د الله تبارک وتعالی نه ځان د ګناهونو په معاف کېدو باندې باسو او مطلب دی چې بچ وساتو دغه عذاب کې او دغه مصیبتونو کې الله تبارک وتعالی نه بغنه استغفر الله وظیفه چې کومه دا ډیره کو په کثرت سره کو. الہ العالمین دې مونږ د ګناهونو معاف کی او الله تعالی مونږ د الله تبارک وتعالی د قهر او د عذاب نه حفاظت کې وساتي. جزاکم الله خیره.